बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मलगरो। उम्मीद लरम چې ټول بخو ټیک ټاک او آباد یې ملګرو. زیم کیډر زین العابدین او د خپل یوټیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن نه تاسو ته مخاطب یم. دینه مخکې چې مونږ کومې ویډیوګانې کړې وې هغې کې مونږ د ضابطه فوجداري د 4 نه تر د 55 پورې چې کوم اهم سوالات وو هغې باندې مونږ بحث کړی وو. نننۍ ویډیو کې به مونږ د 57 نه تر 69 ضابطه فوجداري دې کې چې کوم اهم سوالات دي ایم سی کیوز دي کوم چې د A1 دپاره د B1 دپاره او د پولیس ریکروټ کورس دپاره انتهایی اهم دي هغې باندې به بحث کوو. خو دلته تاسو ته یو ریکویسټ دی که تاسو زما په چینل باندې نوي یې تاسو زما چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا بیل آیکن در سره ضرور پریس کړئ ځکه چې تاسو ته به زما ویډیوګانې بیا بر وخت میلاویږي. نو راځو خپلې نننۍ ویډیو طرف ته. مخکنو ویډیو کې مونږه تقریبا 50 پورې ایم سی کیوز کړي وو. نن به مونږ د 51 نه شروع کوو. 51 کې سوال نمبر 51 کې وی چې کون سے دفعہ کے تحت पुलिस अफसर जुर्म नाकाबिल दस्तंदाजी में भी बिला वारंट गिरफ्तारी कर सकता है. مخکې مونږه د 50 کې په تفصیل سره د جرم قابل دستندازي او ناقابل دستندازي خبره کړې وه چې په ناقابل دستندازي کې پولیس افسر گرفتاری نشي کولی، خو په دې کې یو دفعه داسې ده چې په هغې کې پولیس افسر بغیر د ورنټ نه په جرم ناقابل دستندازي کې هم گرفتاری کولی شي. نو د دې سره اپشن ورکړي دي دپه 51 دپه 53 دپه 54 دپه 57. نو په دې کې زموږ سره په دپه 57 کې کم چې هیډینګ دی نام و سکونت بدلانے سے انکار ہو. نو په هغه صورت کې یو پولیس افسر په جرم ناقابل دستندازي کې هم بغیر د ورنټ نه گرفتاری کولی شي. نو په دې کې زموږ سره ټیک اپشن چې دی هغه اپشن डी دی یعنی دپه 57 ضابطه فوجداری. سوال نمبر 52 کې وی چې دپه 57 ضوابط पे के तहत अगर किसी शख्स का दुरुस्त नाम व पता दरियाफ्त हो जाए तो पुलिस अफसर मजीद क्या कार्रवाई करेगा. 57 کې دا خبره کی چې فرض کو د یو سړي نوم او سکونت دریافت شي، پته ولګي چې د نوم دا دی سکونت دا دی د دې ځای رهایشي دی، نو پولیس افسر به د هغې نه بعد مزید څه کاروائی کی. اے نمبر آپشن کی وی ملزم حوالات میں بند کرے گا، بی نمبر کی وی ملزم کو عدالت پیش کرے گا، سی نمبر کی وی ملزم کو رہا کرے گا، डी نمبر کی وی ملزم کو ضمانت پر چھوڑے گا. نو په دې کې مونږه تفصیلی ویډیوګانې مخکې کړي دي. په دې کې زموږ سره اپشن डी ټیک دی چې کله درست نام و سکونت دریافت شي نو ملزم چې کم دی دا به بیا پولیس افسر په ضمانت باندې پریږدي کومې کې چې مچلکې باسته. نو په دې کې زموږ سره اپشن डी ټیک دی ملزم کو ضمانت پر چھوڑے گا. سوال نمبر 53 کی وی अगर दपा 57 ضوابط पे के तहत कोई शख्स 24 घंटे के अंदर दुरुस्त नाम व पता न बता सका और ज़मानत भी पेश न कर सका तो उसे डेश किया जाएगा. मतलब یو سړی په 24 घंटे کې دنه خپل نوم او پته ونوي او ضمانت هم پیش نکو نو دا غسر به مزید څه چل کیږي. اے نمبر آپشن کی وی چې عدالت مطلب عدالت ته پیش کیږي، بی نمبر کی وی رها مطلب رها کیږي به، سی نمبر کی وی اے اور بی دونوں مطلب عدالت ته هم پیش کیږي بیا به رها کیږي، په डी نمبر کی وی بند به حوالات مطلب په حوالات کې بندول شي. نو په دې کې زموږ سره اپشن اے ټیک دی یعنی که دا په 24 घंटे کې نام او پته ونوي او ضمانت هم پیش نکو نو دی به عدالت ته پیش کیږي. اپشن اے پیش عدالت. 54 نمبر سوال کی وی دپا 60 ضوابط पे के तहत गिरफ्तार शुदा शख्स बिला गैर ضروری تاخیر ڈیش کے روبرو پیش کیا جائے گا. دپا 60 کې مونږ ته څه خبره کی مطلب چې یو سړی دی هغه به بغیر د غیر ضروری تاخیر چاته پیش کولی شي. اے نمبر آپشن کی وی डी पी او، بی نمبر کی وی ایس ایچ او، سی نمبر کی وی مجسٹریٹ مجاز ہو، डी نمبر کی وی بی اور سی دونوں مطلب ایس ایچ او یا مجسٹریٹ مجاز ہو. نو په دې کې زموږ سره مونږ دا خبره کړې او په دپه 60 کې تفصیلی چې دا به بغیر ضروری تاخیر چې دی ایس ایچ او ته پیش کیږي یا به مجسټریټ مجاز ته پیش کیږي. نو په دې کې بی او سی دواړه راځي. نو په دې کې زموږ سره اپشن डी ټیک دی یعنی بی اور سی دونوں. 55 نمبر سوال کې دا خبره کی چې کسی شخص کو 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जाएगा डप डेश ज़ाब्ते फौजदारी में ذکر है. मतलब
دا خبره کوي چې په یو سړی دی هغه به د 24 غنټو نه سیوا په حراست کې نشي ساتلی. دا خبره موږ ته په کومه دپه کې شوې ده؟ په دپه 60 کې شوې ده، که په دپه 61 کې شوې ده، که په دپه 62 کې شوې ده، که نه هغه دپه په دې کې نشته. डी نمبر کې وي کوی نه مطلب په دې کې نشته. نو په دې کې مونږ په دپه 61 کې دا خبره کړې وه تفصیلي چې گرفتار شوی کم کس دی دی به د 24 غنټو نه سیوا په حراست کې نشي ساتلی. نو په دې کې زموږ سره آپشن بی ټیک دی، یعنی دپه 61 ضابطۂ فوجداری. 56 نمبر سوال کی وی چې समन का नमूना दफा 68 ज़वात पे में बयान हुआ है, इसके डैश परत होते हैं. د समन नमूना په دفعه 68 کې بیان شوی ده. نو د دفعه 68 تخت په د समन 100 پرتونه ए نمبر کې وی 2، بی نمبر کې وی 3، سی نمبر کې وی 4 او डी نمبر کې وی 5. نو په دې کې زموږ سره آپشن ا ټیک دی، د समन 2 پرتونه. نو په دې کې زموږ سره آپشن ا راځي یعنی 2. سوال نمبر 57 کې وی समन کی تعمیل ډیش کریگا. د समन تعمیل به څوک کی؟ دا مونږه تفصیلی ویلی دی. ए नंबर की पुलिस अफसर हो, बी नंबर की भी अदालत का कोई अहलकार हो, सी नंबर की भी सरकारी मुलाजिम हो, डी नंबर की भी ये तमाम हो. نو په دې باندې موږ تفصیلی ویډیو کړی پای کې موږ ویلو چې پولیس افسر به د समन تعمیل کی، د عدالت څوک اهلکاری هغه هم د समन تعمیل کولی شي، سرکاري ملازم هم کولی شي. نو په دې کې دا ټول ټیک راځي. نو په دې کې زموږ سره آپشن डी ټیک دی یعنی یہ تمام ہو، یعنی پولیس افسر هم کولی شي، عدالت اهلکار هم کولی شي، سرکاری ملازم هم کولی شي. آپشن डी یہ تمام ہو. سوال نمبر 58 کی وی عدالت کی اجازت سے ڈیش بھی اپنے گواہ سے समन کی تعمیل کر سکتا ہے. چې عدالت ته درخواست وکړي، عدالت ول اجازت ورکړي، نو څوک په خپل گواه باندې د समन تعمیل کولی شي. ए نمبر کې وی ناله شي مطلب چا چې استیاسه دایر کړي څوک مستعی سي. بی نمبر کې وی ملزم چې په چا الزام لګولی شوی. سی نمبر کې وی کوئی بھی نہیں او په डी نمبر کې وی ए اور बी दोनों. نو په دې کې زموږ سره آپشن डी ټیک دی. نالشي چې دی یا ملزم چې کم دی دا دواړه د عدالت په اجازت باندې د خپل ګوانه په خپل د समन تعمیل کولی شي. نو په دې کې نالشیم راځي، ملزمم راځي. نو په دې کې زموږ سره آپشن डी ټیک دی، ए اور बी दोनों. سوال نمبر 59 کی وی چې احمد ڈیپسی نے زید نامی شخص پر समन کی تعمیل کرتے ہوئے समन کی ایک پرت اسے حوالہ کی جبکہ دوسرے پرت پر اس سے دستخط لی. ډیپسی نے کس دفعہ کے تحت समन کی تعمیل کی؟ احمد نومې یو ډیپسی دی، هغه د زید نومې په یو کس باندې چې دی د هغه په نوم باندې समन جاری شوی دی. احمد ډیپسی چې لاړو نو زید نومې هغه کس ته چا په نوم چې समन جاری شوی هغه ته د समन یو کاپی حواله کړه او په بلې کاپی باندې د هغه نه دستخط واغستو. نو د ډیپسی د کمې دپې لاندې د समन تعمیل وکړو. آپشن ए की वी दफा 68 ज़वात पे, बी की वी 69 ज़वात पे, सी की वी 70 ज़वात पे او डी की वी 71 ज़वात पे. نو په دې کې زموږ سره آپشن بی ټیک دی 69 ज़वात पे. په 69 ضابطه فوجداري کې د دې طریقه کار ښودل شوی دی. ډیپسی د 69 د په لاندې د समन تعمیل کو. آپشن بی 69 ज़वात पे. بل زموږ سره سوال نمبر 60 کم چې اخیری سوال دی په دې کې وی چې کیا صرف समन دکا دینے سے समन کی تعمیل ہو جاتی ہے. مطلب د چا په نوم باندې समन جاری شوی دی هغه سړی ته تا صرف समन وخو نو د دینا د समन تعمیل شو. په ए نمبر آپشن کې وی نه مطلب نه دی شوی. په بی نمبر کې وی ها مطلب समन د समन تعمیل شو. سی نمبر کې وی ها اگر شخص خوانده هو مطلب چې د چا په نوم باندې समन جاری شوی دی کاغه سړی خواندی تا ورته समन خو نو समन تعمیل شو. डी نمبر کې وی نه اگر شخص ناخوانده هو مطلب نه دی شوی کا سړی ناخواندی په समन پړاوېدو باندې نه پوهیږي نو د समन تعمیل نه دی شوی. نو د کې د موږ سره آپشن ا ټیک دی نه موږ ته په ضابطه کې ویلی شوی دی چې د समन چې کوم کاپی هغه چې د چا په نوم समन جاری شوی هغه ته صرف په خو باندې د समन تعمیل نه کیږي. نو په دې کې زموږ سره آپشن ا ټیک دی. پای کې بیا تفصیلی طریقه کار خولې دی چې هغه ته به یو کاپی په حواله کیږي او د هغه نه به دستخط اخیستل کیږي. نو په دې کې زموږ سره آپشن ا راځي مطلب نه د समन تعمیل ونه شو. دا نننۍ ویډیو و زمونږه کم کې چې مونږه په تقریبا په یو 10 سوالونو باندې دا وکړه تفصیلی ویډیو وکړه. ان شاء الله د نه مخکې چې زموږ سره کم ام سی کیوز دي کم سوالات دي هغه باندې هم بحث کو.
بله ویډیو کې به انشاءالله تاسو سره میلاویږم. د هغې پورې ماله اجازت راکړئ. د الله په امان.